بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرے شما لیکن رسول اللہ مبارک لپروزے کے تکلیف کی نشم برداشت کولو. زما اکابرو زما مشرانو ددی دین دی پارا ستاسو دی ایمان او دی عقیدے دی بچاو دی پارا دیر قربانیانی ورکڑی دی. نو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دی آغا مولانا غلام غوث ہزاروی سرا سوال لسکالا پا جبی یادیگی دی آغا پا تربیت کی پاتی شوے دے او دا طول مناسک او منازل او دا چی آغا تیکڑی دی دا دی اغو دی شفقتونو دی اغو دی محبتونو او دا دی غلامیں اغا نتیجہ وا چی اللہ تعالی والا بیا محبوبیت او مقبولیت ہما ورکا. نو سمارونو زان کے با یو بل سر مین بساتو گلدستہ میں تیارو تبلیغون زما جماعت تے زمان حضرت دیو پیر نم نو زمان حضرت سیاسی میدان کیوں مایو عظیم لیڈر ہو زمان حضرت دی ختم نبوت پا میدان کیوں ما عظیم سپا سالار ہو زمان حضرت پا دفاع صحابہ و ختم نبوت پا میدان کیوں ما دیر روی کردار ادا کرے ہو. دی مدرسو دی پارا کہ آواز اچت شوے دے نو دی اسلام آباد پریس کلبونا گوا دی کہ التا حضرت پا صفحہ اول کی دے کہ دی جماعتونو دی بندش حوالہ دا نو حضرت سے پا صفحہ اول کی دے کہ دی استحکام پاکستان حوالہ دا نو حضرت سے پا صفحہ اول کی دے کہ جہاد افغانستان او جہاد کشمیر حوالہ دا نو حضرت سے پا صفحہ اول کی دے کہ اسلامی سیاست حوالہ دا نو حضرت سے پا صفحہ اول کی دے. اللہ دی طولو محبوبانو دی صلاحاو اللہ تعالیٰ یو امام پیدا کرے نو اغو منگ دا درس را کرے دے دا سبق را کر دے. اکثر بے دے آخری وقت کے بے دیر عجیب عجیب خبریں کولے نو منگ دا بے کلا کلا وے چے بچو کہ اخپل ایمان بچ کوئے اخپل عقیدہ بچ کوئے اخپل نظریہ بچ کوئے اخپل مسلک و مذہب بچ کوئے. نو دے اکابر و علماء و دیوبندو دے سوری لان دے بہوس ہے ددو دے عقیدین با اپل دے بلنز ہے. نو اللہ تعالیٰ دے اہو چکم منگ تا مشن والا کرے دے او کم منگ تا کار والا کرے دے اللہ دے با اغی کار مانتے منگ ٹول کار بن کی او دے اغو دے مشن تکمیل دے اللہ دے علماء اغا پا سیاسی میدان کی کار کئی کہ اغا دے مدرسوں پا میدان کی کار کئی او کہ اغا دے تصوف پا میدان کی کار کئی او اغا کے دے تبلیغ پا میدان کی کار کئی اغا کے دے جہاد پا میدان کی کار کئی. اللہ تعالیٰ دے ٹولو تا یو بل سر دے مینے یو بل سر دے محبت ذریعہ ہو گرزی او اللہ دے اغو تا توفیق ورکی چی دا غشانتا سنگ سی یو گلدستا حضرت پا طول عمر کی جوڑا کردا او دے دے پارا زمارونو حضرت سے دے بنیر غرونو تا تلے دے حضرت سے دے سوات غرونو تا خطلے دے حضرت سے دے شانگلو پا غرونو تا خطلے دے دے پٹگرام او دے گلگت او دے بلدستان پا غرونو خطلے دے دے علیہ غرونو تا خطل دے دے افغانستان غرونو تا خطل دے دے پاکستان زوی مچی یو زلہ بداسی نہیں چی آغا دے فقیر پلار فقیر زوے دے دنیا دے پارا ندے تلے تاسو نے پیسے غختل لندے راغلے چندہ غختل لندے راغلے راحت و آرام غختل لندے راغلے بسترہ واو کنوا خوراک ہوا کنو کنایا واو کنوا اگر دے اللہ دی دین سر بلندے دے پارا او تاسو ما کے دے اللہ دی دین دے طول شعبو اگر مینا و محبت زمان پر ضرورنو کی پاتے کی دن دے پارا اگر دا طول سفرے او مشقت کری دی او دا مشقت کی اگر اللہ اللہ ورد کری دے او دنیا نہ تلے دے. نو دا باغ دیر فرمائل چیزان کی با مینا و محبت ساتے دی یو بل با احترام کوئے کہ معمولی خبروں مانتے بخپکی گئے نا. او جمعیت علماء اسلام بارے کے بیدا فرمائل چی زما بچو چسوک براغلا حضرت زد فلانے حلقی ما جمعیت بارا دمرا دغا کری دا ما حضرت بہتو فرمائل چی تا اخپل آخرت لکڑی وا یا گلے سمول اللہ دے کڑی وا تا ٹرانسفارمر دے بارا کڑی وا. نو اے زمارونو بجلی نشتے بیا ہم پتاسو مانتے وقت تیر شی بجلی براشی بیا با پتاسو مانتے وقت تیر شی. فکر دے آغا قبر ہو کئی فکر آغا دے آخرت ہو کئی چی التا خوبنا بجلی نہ با التا ٹرانسفارمری نہ با جنریٹری نہ با یو پی ایسی او نہ با دا بیٹریان التا موجودی التا بستاسو او زما دینی التا بستاسو او زما خوک پیغمبر شریعتی التا با دے اللہ آغا تابیداری او مینا و محبتی اغا با زمان دے بارا دے راحت سامان با اومائی
او هغه به زمونږ دپاره انشاءالله د الله او د الله د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعه به ومایي. نو زمونږ د حضرت چې ټول عمر دومره کړاو کړی دی په دې غرونو په دې بیابانو باندې هغه ختلی دی، خپل ملا ته یې نه دی کتلي، ځان ته یې ځان نه دی ویلی، مشقتونه او تکلیفونه ورځ شپه برداشت کړي دي. ستاسو ټولو قلوب په خیر جمع کولو دپاره، ستاسو زړونو کې د دین مینه پیدا کولو دپاره هغه ټول جهان کې ګرځېدلی دی. نو هغه دغه سبق او دغه میسج یې تاسو ته او ما ته پرېښی دی چې زما وروڼو، زما بچو، زما شاګردانو، د ما نه بعد به دا ستاسو مشران دي، دغه زما خلفا، دغه علما او دغه د سیاسي بصیرت ایښودونکي دا مشران، دا ستاسو امامان او پیشواګان دي، د دوی به قدر کوئ. دې وخت کې به تاسو کې دا سوچ وکئ چې عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه براشي، حسین احمد مدنی صاحب براشي، او یا به اشرف علی تھانوی صاحب راشي، او یا به اوس هزاروی صاحب راشي. دا اوس ناممکناتو کې دي. دغه هزاروی صاحب دی، دغه هزاروی صاحب دی، دا ټول تاسو موږ ټول د هزاروی صاحب بچیو. څوک د طریقت په لین کې دی، څوک د سیاست په لین کې دی، څوک د دعوت او تبلیغ په لین کې دی، څوک د ذکر الله په لین کې دی. دا ټول د هزاروی صاحب مشن دی. الله تعالی دې مشن تکمیل موږ ته وکړي. نو ما ابتدا کې یو خبر عرض کوله چې تاشکند ته موږ لاړو، نو هلته لویه ګلدسته وه د علماو. حضرت امام بخاري رحمه الله قبر ته چې موږ لاړو، حضرت صاحب اول موږ د هغه مدرسې ته لاړو بخارا ته، او دا یو ډېره لویه طویله واقعه ده. محدثینو په دې باندې ډېر باس کړی دی، لیکلي شوي دي چې هغه سره ډېر ظلم او وخت کې قدر انسان ته نه دی انسان. نو امام بخاري رحمه الله علم دپاره څومره قربانیانې وې. یو حدیث د دې تفصیل کې نه زما علما تاسو ته وایي، نو یو حدیث دپاره هغه غسل کړی دی او هغه نفلونه کړي دي، الله نه غوښتې ده، طوافونه یې کړي دي، کومه نیکي چې د هغه نه کېدلی شله د رسول الله مبارک د حدیثو دپاره کومې سفرې، کومې قربانیانې چې هغه ورکړي دي، د هغې نظیر نن نشته. که موږ دا ووایو چې موږ د امام بخاري د احسانات د هغه چې کوم زموږ په غاړې کې پراته دي، رب باندې د قسمي چې د هغې احسانات موږ چل پې نشو کوزولی، چې د حدیثو یو لویه ذخیره زموږ د غاړې ته واچوله. نو کله چې موږ د هغه درسګاه ته لاړلو، نو دا درته څه کوئ ما چې د علماو د مدرسو ناقدري به نه کوئ، د تبلیغي مراکزو ناقدري به نه کوئ. د کرونا کې تاسو وکتل، دا موږ ته الله خیله که ناقدري وکړله نو د رایمنډ مرکز به درته وما بند کړمه، که ناقدري دې وکړله د پاکستان مدرسې به درته وما بند کړمه، که ناقدري دې وکړله جماعتونه به درته وما بند کړمه، که د علماو توهین دې وکړه نو یو بل سره ملاوېدو باندې به درته هم پابندي ولګومه. ځئ ستاسو زړونو کې بغض دی، ځئ لرې شئ، یو بل سره ملاوېږئ ومامه، جراثیم دننه روان دي، لاسونه به هم نه ملاوئ. نو داسې موږ ته یو جلک ملاو شوی دی چې اوس هم در څخه وختې توبه وباسئ، خپل د جماعت قدر وکئ، خپل د مدرسو قدر وکئ، د دې علماو قدر وکئ. نو انشاءالله په زړونو کې چې کوم کدورت دی په سچه زړه سره توبه وباسئ. نو کله چې موږ د حضرت امام بخاري رحمت الله علیه هغه درسګاه ته موږ لاړلو، نو حضرت صاحب په سلګوش الله ټول محدثین دي ورسره دي او لوی ګروپ دی د علماو مشایخو، حضرت باندې کیفیت تاریخ. او هلته بیا حضرت امام بخاري رحمت الله علیه هغه اول حدیث مشهور انما الاعمال بالنیات او آخری حدیث شریف کلمتان حبیبتان مانته ختم کړ، دا ټول یې ولسته او په سلګو دی 2 رکعاته نفل وکړه. او هغې نه بعد یې وفرمایل چې ای زما علماء کرامو، دا هغه درسګاه وه چې په وخت باندې به 10 زره نه 20 زره کسان به راتلل او هغو به د شپې سجدې کولې، الله به یې د شپې په جناګانو یادول، او د ورځې به هغو د الله قرآن او د رسول الله مبارک احادیث به د امام بخاري نه لوستل. او نن دومره 100 کالو نه پاسه تیر وتلل، نن دا تږې ده چې کله به بیا هغه وخت راځي
چې زما دا در و دیوار دا فضا به بیا د رسول الله مبارک د احادیثو سره بیا دا مزین شي. او بیا چې کله موږ د امام بخاری رحمه الله قبر مبارک ته لاړو نو هلته هم به حضرت باندې عجیب کیفیت و. نو کوم چې د هغې ځای منطقي مشر و مفتی اعظم و نو هغه زمونږ اکرام دپاره هم راغی چې د پاکستان نه یو لوی وفد راغلی نو هغه یو جوبه راړله. که تاسو خیال کړي څه کالې چې ختم بخاري و نو هغې کې حضرت صاحب یو شنه جوبه اچولې وه. دې نه مخکې به حضرت صاحب توره جوبه اچوله. هغه توره جوبه هغه حضرت ته د حضرت شیخ رحمه الله د حضرت شیخ نه مراد شیخ الحدیث ریحانة الهند فخر المحدثین حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ چاچ د فضائل اعمال عظیم مصنف دے پتا سو ما منتے احسان کرے دے دے اغو د وراثت جبا اللہ تعالی حضرت مبارک تا نصیب کرے وا دے اغو نسبت دے اغو تا منتقل کرے ہو پتا کا جبے کے تاستا یو عجیبہ بسو کما وقتم تاسو مالا دمرا غنتا کی شاٹ را کے خپکے گئے امہ یو پیرا دا واقعہ پا آبیتی کی هم لکلے دا یو پیرا سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ چاچے دے احرار اسلام پاکستان بنیاد خو او دا دے بنیاد مقصد دے رد قادیانیتو نو ددو یو مبلغو اغی وقت کی تقسیم ملک نو شوے پاکستان ہندوستان یو پٹیوا نو ددو یو مقررو اغنمو مولانا حبیب الرحمن احراری نو دا د دیوبند په استاد ماو او الله ولا جب ملکوم ډیر ور کړی و او د تصوف نه ډیر د غوزه کې یو تاسو ته یو عام مثال راکم یو سړی چې کېله نه خوړلی نو هغه به د کېلې په خون څه پوهی شي. یو سړی په سالن کې کوفتې نه خوړلی نو هغه به د کوفتو په خون باندې څه پوهی شي د هغې په هغه لذت په څه پوهی شي. نو تا چې څو پورې اهل الله سره ناس نه مشرانو صحبت نه د اختیار کړي نو ته به په هغې خون باندې څه پوهی شي. نو خیر لوی سړی و د احرار لوی مبلغ و نو د تصوف او بیا خاص کر د شیخ زکریا رحمه الله سره د مناسبت نو. نو حضرت شیخ فرمایي چې زه به کله کله دیوبند ته لاړم حضرت سهارنپوري به حواله راکړه فوټو سټیټ زمانه نه وه نټ زمانه نه وه نو ما به حواله د دیوبند د کتابخانې نه ولیکله او هغه به سهارنپور ته دومره په مشقتونو هغو د علم کار کړی. اوس خو جناب ته پکچر واخلا بل ته واٹسپ کا فیسبک اوس ته فیسبک اوس آن کا نو ټول یوټیوب باندې بتا ته بخاری سامنے راشي مسلم به درته سامنے راشي کما حواله در پکار ته فهرست تلار سره سامنے براشي لیکن هغه دې لپاره ډېر قربانیاں ورکړي دي. نو فرمایي چې یو ورځ دیوبند کتابخانې ته لاړم چې هلته زه لاړم نو حبیب الرحمن احراری صاحب ناست دی او د دیوبند کتابخانې انچارج دی مشر دی. نو ته چې زه وکتلم نو ما خو کتاب راواغسته او کتاب نه حواله لیکم په ولاړې او مخ مې کتاب ته دی او ټول انهماک مې کتاب کې دی ځکه چې زه یو کار نه راغلی ما چې زما وخت به بچ شي او د دې کتاب حواله به زه اوسما او مخکې چې کوم کتابونه ماله تیارون دي هغه هم مسوده زر تیاره کړم او خپل مرشد پاک ته پیش کړم. نو د احراري صاحب اوازونه شروع کړه اسې ځان سره چې نن سبا خلک ځان ته پیران وي او دا چل دی او هغه چل دی او فلانې او ډمکانې. نو خیر حضرت جواب ورنکړ هېڅ شی نه خاموش وی لیکل اولاد. یو وخت داسې راغی چې دغه مولانا حبیب الرحمن احراری رحمه الله تعالی د دیوبند نه دهلی ته روانو په ټرین کې شپږ اووه غنټو سفر او دا ټرین د سهارنپور په سټیشن باندې دوه نیمې غنټې ولاړو. نو چې څه وخت کې ټرین ودرېده نو د خپل خادم ته وویل د شپې 2 بجې دي. خادم ته وی زه چې حضرت شیخ څخه لاړ شو چې هغه ورته وی حضرت یو خو ستاسو هغه سره مناسبت هم نشته او دویم د شپې 2 بجې دي علماو 2 بجې دي هغه به د آرام ټیم دی. نو دی ورته څه وی مجھے اختلاف تو ضرور ہے دا استاد صلی مال پویا کی اوما
چې اختلاف کې ساتي ما و اختلاف یو حد پورې بساتای مسئلے پوری بساتای ځان پوری بساتای نه که هغه معاشري او د بل زړه او دماغ باندې ګنده کوي اختلاف بالرحمت بکوي اختلاف بالشر باندې کوي نو دی وی کہ میرا اختلاف ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ رہے گا بھی لیکن میرا ایمان کہہ رہا ہے دل نہیں میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ شیخ زکریا یا بخاری کا مطالعہ کر رہا ہوگا یا تہجد کی نماز میں سجدے میں رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوگا ندیوی منگرالو نو کلا حضرت کور مبارک تک چگر تا ورسید لو پارچنگی لگے دلیوا وزدا سے بڑا او قتلما خادم ہوئی نو چماو قتلل د شپې 2 بجې دي او سخت ګرمي ده حضرت پزان مانته یو بورې د اورو هغه بوجي کنه د خسنو والا زړه بوجي کلکا ویدای اغست ده او لمدکړې ده د ګرمۍ نه بچ کېدو د لپاره پانکا نشته او هغه پزان مانته و مخلا او پزان مانته اچول لمدکړې او بخاری شریف مخ کې کلا پروت ته نو حضرت چې پته ورته ولګېدل راکوشه او ډېر ریان شه چې حبیب الرحمن حراری صاحب څنګه راغی دا خو زما ډېر سخت مخالف دی نو راغی خیر کېناسته اکرام یې وله وکړه او چې کله ته واپسي وه ټیشن ته ته لس شل منټه پاتې شله نو د مولانا حبیب الرحمن حراری یو لاس د حضرت شیخ په لاس کې د اجازت اخلي نو تلو تلو کې ورته وایي چې حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے یہ تصوف کیا بلا ہے ناغا ورته وی حضرت شیخ ورته اوس مخکې نه فرمایي الله اکبر وګو دلایل ولا نه دی ورکړي بیس مباحثه کې ورسکه نه دي تلې ځکه چې زړونه پاکو اختلاف و زړه پاکو نو ورته وی چې مې ځان ته نسبت ونکړه او د حضرت شیخ ټول تحریرات اوچت کړي ټول کتابونه اوچت کړي هغه کې به د حمد و ثنا نه بعد لیکلي یہ ناکارا اور سیاکار دمر لوی منصب مانتے اللہ فائز کرے یہ ناکارہ اور سیاکار اس قابل نہیں کہ وہ اس پر قلم اٹھا لے لیکن دوستوں کے اصرار اور فلاں حضرت کی برکت اور توجہ سے میں نے اس کتاب کو لکھنے پر بسم اللہ تو کر دی اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچا دی دا دیغو تحریرات چہ اخبر زان بے سنکانا نورتے ہو فرمائل چہ مولانا میں نے اپنے اکابر کے دامن میں رہ کر اپنے اکابر کے جوتوں میں رہ کر بس تصوف میں 2 باتیں سیکھی ہیں تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ تصوف ابتدا انما الاعمال بالنیات تے اور تصوف انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ نو حضرت احراری سے ہوئی چې 15 घंटे ما د دہلی ته سفر وکړ په دې ټول لارې ما سوچ کو چې زما د هغه اشکالاتو زما د اعتراضاتو او زما په ذهن کې چې څومره د تصوف حواله سره خبرې وي هغه د 2 حدیثونو او د حضرت شیخ هغه توجه زما په هغه ځړه باندې دمره ولګېدله یا هغه ملفوظاتو باندې ولګېدله زما په ځړه باندې نقوش لا چې زما د زړه صفاک اور بیا دا سے وقت راغے کہ اگر آگے حضرت توی کہ حضرت اب مجھے بیعت بھی فرما دیں تو حضرت ورتو فرمائے کہ مولانا آپ تو بڑے مبلغ ہیں آپ تو بڑے علامہ ہیں میں تو آپ کے پائے کا عالم نہیں ہوں آپ حضرت رائے پوری کے پاس چلے جائیں آگے وقت مشر حضرت رائے پوری جو اندے ہو آگے سکے رکے والا اولی کلا وے لے گا مجھے وے لے گا نو هغه ولا بیا خیر یو سور از رګړې ورکړي او هغه نه بعد بیت کا بیا الله د سلور و سلاسل امام هم جوړ وښلې کنه نو د اعلی حضرت رای پوری او خبره بل را تر یاد اسلا چې کله د حضرت شیخ رحمت الله علیه الله دې خپل د استاد په مسند حدیث باندې چې کله کینول نو د عمر مز 22-23 کال د عمر عام فنون دونوں پڑھاو کری لیکن حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ اخپل پٹکے ندک او دی وقت لویل اولیاء اللہ او دی سہارنپور لویل محدثین موجودو او دی علا مدینہ منوری تراوانو
نو خپل په مسند مانته خپل پټکی لري ک او حضرت شیخ ته په سر ک او بخاری په مسند یې کینو ټول هریان شله چې یا الله تاسو وشله دا خو نوجوان دی دغه د فنونو کتابونه هم دي پڑھاو کړي 2-3 کاله فراغت وشله لا ابتدایي تعلیم دی ابتدایي کتابونه دي دی بسنګ پڑھاوي خیر دالا چکمګویانې وي روزه رااله نو روزه حضرت شیخ په ډېر عجیبه وخت کله نو روزه کې د بخاری شروحات راوختل د خپل حضرت او د ابو داود شریف شروحات راوختل او د حضرت سهارنپوری چې کوم خپل لوی د حدیث ذخیره پرې خوا د هغه د تکمیل لپاره هم د لکار کولو بدل مجهود دا ټول کتابونو تکمیل ما نو د تیاری شروع کولو لپاره مسعودی ټول راوختل نو روزه رااله نو روزه کې به روزه به نسم عبادت ما کومه او د دې تیاری به ما کوم کال د سبقونو نو دې کې د شاه عبد القادر رائے رحمت اللہ علیہ خطرہ کہ زکریا میرا جی چاہتا ہے کہ اس سال رمضان تم میرے پاس آ کے گزارو اور میں تم سے بھی استفادہ کروں اور تم ہمارے پاس بھی کچھ وقت گزار لو نو دو ورته جواب کې په هغه پوسٹ کارت باندې ولیکل چې حضرت میرے مرشد پاک استاد گرامی حضرت سہارنپوری ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے بخاری شریف اور ابو داود شریف میرے حوالے کر دی اور اپنی تمام کتب اور کتب حدیث جو اس کی تکمیل کرنی تھی وہ بھی میرے حوالے کی ہے نو حضرت مال دا ټول کارون کول دی نو کله چې دا خط هغه ته ملاو شو نو هغه ورته جواب کې تحریر ولیکه چې زکریا تا ته د بخاری شریف پڑھاول مبارک شي تا ته د ابو داود شریف پڑھاول مبارک شي تا ته د ټول د علم حدیث د تکمیل کتابونو د تکمیل او څومره چې حضرت تا خپل علمی مسعودی او کار پریخي دي هغه دې هم تا نه الله واخلي او د هغې تکمیل دپاره قبول کی لیکن پھر شاید اعلیٰ حضرت پھر نہیں ہوں گے بیا بس نہیں ما بیا به رائے پوری شاید نہیں نو حضرت فرمائی چې ما هغه وخت کې ټول هر څه بند کړه او روزې دپاره زه رائے پور ته لاړم او حضرت رائے پوری سره مې روزه تېره کړه او چې کله راتلمه نو حضرت رائے پوری دا آخری کالو دین بعد د هغو ما انتقال شو نو وی حضرت ز سینې سره جوخ کړم لس منټه ز خپل سینې سره جوخ کړم ای زما رونو نو د حضرت په سینې کې الله هغه علوم معرفت هغه مینا او محبت چې کوم اخو هغه الله تعالی په آن فان کې شیخ الحدیث رحمه الله په ځل کې منتقل نو دې دا د تزه کوي ما چې خپل مشرانو په قدر کوي اوس بنا زکریا سے برازي نه به هزاروی سے برازي څوک چې التتل واپسی نشته نو حضرت نو د تاشقند چې مونږ کله لاړو نو حضرت سے د بخارا ته او بخارا ته چې مونږ لاړو نو د هغه منطقي هغه مفتی اعظم سے براغه نو هغه چې ټول وفد باندې داسې نظر دولاو ک نو حضرت سے خپل ویل چیر باندې زور سره ولاړو ما نو راغه حضرت سے پیغه چوغه واچو دین بعد بیا حضرت سے خپل وفد سره 15 کسانو وفد بکته ته زور سره شلم قاری حنیف سی دی ټول منګ لاړو واری واری ټولو حدیث شریف ولست شاګردی اختیار کړه هغه حدیث به کوم کتابونو کې استادانو لسته طالبانو ته به لستو نو هغه خپل مشر استاد گرامی ته مصنف امام بخاری رحمه الله تا هغه واورو او دعا وشلا واپس چراتلو نو قاری حنیف سے حضرت ته وخت کې خبر او نو هغه چواله حضرت سے بچولې و نو څومره وفد کې چې مرګریو نو هغه ټول حضرت څخه راغله هغه یو دم پوښله چې دا چوغه حضرت ته اسې چانه دا ور کړي دا چوغه را لګلې شوی دا د امام بخاری رحمت الله علیه نسبت ورته منتقل کا الله نو علماء راغله ټول مفتی محمد سے ټول راغله حضرت پټکی زمون پلاس په سر باندې لاس وو نن چې کوم نسبت الله تعالی منتقل ک د دې مونږ ته علمی دستار مونږ ته وتړه نو حضرت ټول ته مونږ به سر کته ک ټول ته حضرت پټکی وتړو ډیر زارو قطارې وجړل نو چې کله مونږ وټل ترالو نو حضرت سے ماته وی چې قاری حنیف سے مانه تقاضا وکړه چې دا چوغه ماته راک نو دا به خیر دی ور بکم
ما ورته حضرت نا چلتے نا سچ غواړي هر څه ورته ورکا جیب کې دې صحیح ورکا ورته تا خپل کپڑے نه غواړي دا ورته ورکا لیکن دا چوغه به نه ورکا ورته وبله بچیا مې حضرت داتا تا دا ستا په خواهش نه راغلي داتا ته من جانب الله عطا شوی دا یو دمه خبره زین کې پرې وتلا او هغه چوغه ور نکړه هغه بیا چې راتل هغه بیا 200 پر ټول ځان له بخارا کې هغه شان د چوغه واغسته لیکن دغه خون خو بیا هغه شي نه کړه پوښلې کړه نو دا الله تعالی په هغه مانته علماء سره اکابر سره مشران سره مینا او محبت چې الله دې هغه توجهات به هغه ته منتقل کړي نو الله دې موږ له ومه دې خپل مشران سره مینا او محبت کول توفیق نصیب کی څه خبره پاتش نه ان شاء الله ژوندو بیا به ان شاء الله حاضری کوم دې بونیر سره زمونږ ډېر عقیدتونه وابسته دي دې سره زمونږ ډېر یادونه وابسته دي او دې کې ډېر داسې مدرسې دي داسې جماعتونه دي زمونږ استاد مرشد پاک دی هغه څنګه بنیاد خېده په دې بونیر کې زمونږ د حضرت شپږ خلفا موجود دي دا د حضرت مشن اوس که حضرت سره مینا کو نو د حضرت مشن به ژوندې کو ژوندې کوي به کنه به کوي د حضرت مشن سوچ بونیر کې به مارکیټ خېجو بزور وای ها بونیر کې به مارکیټ خېجو بونیر کې به ماربلو درن کولاو بونیر کې به فرنیچرو دکان کولاو یا بونیر کې به منګه د گاډو شوروم کولاو د حضرت سره مشنو چې بونیر په غرونو کې او په غرونو کې اوسیدن کې هر مسلمان کور تبا د هغه په جبه مانته د الله ذکر جاری کولو کوشش کو د بونیر په غرونو کې بونیر په خارونو کې د بونیر په ګلو کوسو کې په هر نارینا او زنانا د ماشومانو او د ځوانانو او د بوډاګانو د دو په جبه مانته غیبت نه دروغ نه د مسلمان بدخوئی نه د په جبه مانته به رسول الله مبارک درود شریف جاری کو د وجود به منګه د رسول الله مبارک د سنتونو سره آراسته کو کوشش وکوي که بنا وکوي حضرت له خوشالول غواړي قبر کې هغه توجهات اغستل غواړي قبر کې هغه محبوبیت ځان ته متوجه کول غواړي نسبتونه ځان ته متوجه کول غواړي دنیا کې چې کوم ستاسو د پاره جړاګانې ستاسو د پاره فریادونه په مقامات مقدسه کې په ملتزم مانته الہی تیرے چوکٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں حضرت بستاسو دی پارا دا جڑاگانے کول تحجد کے بپاسدہ تمہارا جنل میں استاسو دی پارا چستاسو سوچ او تصور نشکے دے اغیزے پورے من بے اخر کے یادولو اے سما مسلمان روا تاسو بے اول یادولو دے رسول اللہ مبارک دی یو شخص سرا یو انسان سرا د الله یو بنده سره به مینوا او د هغه لپاره به جړاګانې او فریادونه کول که تاسو زدا غواړو چې هغه زمونږ لپاره څومره دعاګانې او خپل د رب په حضور کې کوم مناجاتونه کړي دي هغه ستا او زما په حق کې قبول شي نو راشه خپل د هزاروي مشن ونیسه نو ان شاء الله دا د مولانا هزاروي جانشینان دي دا ټول زما دائیں بائیں او تاسو ټول د حضرت هزاروي هغه دلته پلاټونه نه دی اغستی هغه ډوډۍ لنه دی راغلی او ستاسو او زما عزت په دین کې دی تاسو د هغه دنیا کې هغه ځان ډېر کړولی دنیا کې هغه ځان ډېر په مشقت کې اچولی او زه درته یو بله خبره وکړم او ډېر په اثر الرسوخ سره درته کوم زه افریقې ته څو ځله سفر مې کړی دی حضرت سره تقریبا په ژوند کې 11 سفره ما کړي او د هغه نه علاوه ما څلور کالونه نو تللی ما 4 سفرې کړی وې داسې دوستانو چې هغه چې کله دلته راغله مسجد صدیق اکبر کې 2 مرلې د حضرت کور 2 مرلې 47 کاله د عوامو د مسلمانانو د دین رهنمایي کړې ده په 2 مرلو کور کې زما د افریقې هغه رئیس خلکو چې کله د حضرت هغه کور دننه نه وکته په الله مې د قسم عبادت جمعات کې ناستم زارو قطار په جلاش و چې من کومه دنیا کې پاتې کېږو او حضرت دمر لوی هستی چې دنیا کې خلق پیژني لیکن دنیا مینه خپل د ځنه وخت کړي وا لکه امام شافعی رحمت الله علیه نه چاته پوسوک چې عقلمن سړی څوک دی نو هغه ورته فرمایل
چې دنیا کې پاتې کیږي او د دنیا نه بے رغبت وي او د قبر د تلو نه مخکې د قبر تیاری وکړي. نو تاسو د هغه جنازې کې وکتلل چې دنیا کې خو هغه ځان کړول دی، دنیا کې هغه په دې غرونو کوڅو باندې تللی دی، لوږې تندې برداشت کړي دي، لیکن ستاسو او زما ژبې د غیبتو نه پاکې کړي دي، ستاسو او زما ژبې د دروغو نه پاکې کړي دي، د تهمت لګولو نه پاکې کړي دي. تاسو ته امات د حیا، د غیرت او د الله د ذکر او د رسول الله مبارک د اتباع او زما میندو خویندو ته د حیا درس ورکړی دی. نو الله تعالی دې د هغو په مشن باندې موږ ټول کاربن کی او د هغو مشن د الله تاسو ټول هغې کې زمونږ د دې حضراتو شانه بشانه کی او دا مشن د الله د دې علماو د دې مشایخو او ستاسو په ذریعے الله تر قیامت تر ساره پوری ژوندې کی او د حضرت هغه توجهات هغه برکات د الله تاسو موږ ټول ته نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.